أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وس الله سبحانه وتعالى مثال ذکر کوي د مشرک انسان. ایو شرط ذکر کوي چې ګوره کله هم انفاق کې نو په هغه کې مهم شرط هغه دا دی چې د انسان عمل د خالص د الله سبحانه وتعالى د پاره که چېرته په عمل کې اخلاص موجود نه وي د عمل الله سبحانه وتعالى نه قبلوي. نو دا مثال دی د هغه کس چې هغه د غیر طاعت د الله سبحانه وتعالى نه مال لګي، یعنی عقیده خرابه ده یا په دې مال کې اخلاص نشته دی. نو مثال دا هغه چا ينفقون چې هغوی خرج کوي خپل د مال لره فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیوي کې کمثل ریح پشان دغه هوا ده فیها چې په دې هوا کې فیها چې په دې کې سر غلی وي یا پکې اور وي اصابت ورسیږي حرث قوم فصل د یو قوم ته ظلمو چې ظلم کړي دي انفسهم په خپل ځانونو باندې فاهلكتهم پس اوسې زیاغې لرم وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی الله په دوی باندې ولكن انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کوي، دیو په خپل ځانونو باندې په خپل ظلم کوي چې شرک کوي، کفر کوي، نفاق او خپل د عمل کې اخلاص نه پیدا کوي. نو الله رب العالمین ولا استعمل برباد کی نور الله رب العالمین د چا عمل اسنه بربادای. اوس دا خبر ذکر کوي پنځمه قاعده ذکر کوي چې ګوره مؤمنانو مسلمانانو تاسو به د کافرو خپل پټ رازداران نه جوړوي. یا ایها الذين امنوا اے هغه کسانو چې ایمان مراوړه دي لا تتخذوا من سیتاسو بطانتن رازداران. بطانه هغه کپڑی ته ویل کیږي چې د بدن سره جوخت وي بنین وغیرہ دا پټی کنه. نو تاسو د ځان سره د کافر ملګوي پټ دوستانی وسره مکوي چې تاسو پټ رازداران هغه جوړ کې خپل پټي خبري خپل د راز خبري هغه دی ته هغه شو کوي. نو دا کار مکوي. لا تتخذوا بطانه من سی پټ رازداران من دونکم اے من دون اهل الايمان بغیر د اهل ایمانونه، یعنی یو سړی مؤمن نه دی کافر دی او ته د خپل ملک هغه پټ رازونه خپل د اسلام هغه پټي خبري خپل د عقیده هغه پټي خبري خپل د ملک هغه پټ رازونه خپل د سینې هغه پټ رازونه دا ته هغې ته شایع کې دا مکوه. لا یعلونکم دیو کوتاهی نه کوي خبالا د نقصان ودو خوخی ما عنتم هغه چې په مشقت کې اچي تاسو لره قد بدت البغضاء یقینا خخکار شوی دی بغض من افواههم د خلو د دیونه وما تخفي او هغه چې پټي صدورهم سینې د دیو اکبر دا ډیر لوی بغض او لوی حسد دی هغه دا په خله باندې دغه خبرې کوي چې ګوره کم فساد او کم نقصان چې په زړه کې پروت دی تاسو د بار غلط فکرونه پراته دي په ذهن او په دماغو کې هغه به څومره غټي. قد بینا یقینا خخکار کړي دي مونږه لکم الآیات تاسو د پاره آیاتونه خخکار مونږه بیان کړي دي ان کنتم تعقلون کچرته تاسو عقل نه کار اخلي. اے کچرته پتاسو کې عقلی الله او تاسو دشمنان ما تاسو ته وخدل چې د يهود نصارا اهل کتاب مشرکین منافقان کافر خلق همیشه د پاره دا کوشش کوي چې مؤمنان مسلمانان په یو طریقه باندې ذلیل کړي. نو ته د خپل زړه راز ګوره کافر ته ونوي کپتا کې عقلی الله او استا دشمن متا ته وخدو وسو سره دشمنی وکا. ها انتم
ها خبردار انتم تاسو ته ما اولائی اے مؤمنانو تاسو آکسانی تحبونهم چې تاسو مینه کوي د دې کافر سره ولا يحبونکم او دا کافر مینه نه کوي تاسو سره وتؤمنون بالکتاب كله او تاسو ایمان راوړی د دې په ټولو کتابونو باندې تورات زبور انجیل او نور څومره صحف د انبیو چې راغلي دي نو مؤمنان د دې امت دا په دې باندې ایمان لري چې دا د الله تر طرف نه راغلي دي او دا خلک تاسو په قران باندې ایمان نه راوړي واذا لقوكم او کله چې تاسو میلاو شي واذا لقوكم کله چې دیو میلاو شي تاسو سره قالو دی وای آمنا مونږ ایمان راوړی دی واذا خلو خو کله چې دیو جدا شي ان صرفو تاسو نه واوړي عزو نو چک لګي علیکم الانامل فی مقابله تاسو په مقابله کې چک لګي په خپل ځانونو باندې په خپل غوتو باندې من الغیظ د غصې د وجنه کله چې سړی ډېر سخت غصه شي کنه په خپل غوتو باندې چکونه لګي ولی دا سړی غصه دی کنه او په تاسو باندې دومره غصه کله چې مظاهره کې د سره ملاو شي نو خخ کیږي وای چې موږ مؤمنانی مسلمانانی او چې کله جدا شي اخوالار شي نو بیا تاسو د غصې د وجنه او تاسو د حسد د وجنه په خپل لاسونو باندې چک لګي نور څه وسینه رسیږي قل ورته وای پیغمبره موتو مړشي بغیظکم په سبب د غصې تاسو یا با په معنا د معاصره ده اے ما غیظکم سره د غصې تاسو نه ان الله یقینا الله تعالی علیم په ذات دی بذات الصدور پسینو پرازونو د سینو باندې تاسو به خپل زړه کې کفر پټوي او په خپل باندې ایمان ښکارا کوي الله وی ان الله علیم بذات الصدور الله خو د سینو پرازونو باندې پويږي نو ستاسو کفر ورته معلوم دی خیر دی کفر کوا ان تمسسکم کچرته ورسیږي تاسو ته حسنتن وړو کې شانتي خیر دلته حسنتون کې تنوین د تقلیل د بار دی یعنی که مؤمنانو ته معمولونه کې فایده ورسیږي نو تاسو هم خفقیږي دیو په دې باندې ډیر سخت خپي و ان تصيبكم او کچرته ورسیږي تاسو ته سیئات یو غټ غم یفرحوا بها هغه باندې سم خوشاله بیا تاسو معمولونه کې کامیابی هم نشي برداشت کولای مؤمنانو او تاسو په غم باندې په دې باندې خوشاله ځکه دشمن دی کنه دشمن سړی چې دی هغه ستا په خکار باندې خپکیږي چې تا ته خیر ورسیږي او چې تاسو ته شر در رسی نو هغه په سم خوشاله وي و ان تصبروا کچرته تاسو صبر کوئ کچرته دیو صبر وکړو یعنی اوس د کامیابی د لپاره دو شرایط ذکر کوي چې تاسو به کله کامیابیږئ و ان تصبروا کچرته تاسو صبر وکړو صبر علی الطاعات صبر په ډیرو قسمونو باندې دی الصبر على الطاعات صبر کول پس شي باندې په طاعات باندې په نیکو کارونو باندې صبر کول والصبر عن المعاصي او بل صبر دی د ګناهونو نه والصبر على البلايا او بل صبر دی په مصیبتونو باندې تکالیف باندې په دې باندې صبر کول نو وس دو شرایط د کامیابی د لپاره ذکر کوي چې مؤمنانو ګوره و ان تصبروا کچرته تاسو صبر بزان کې راوستلو په طاعت باندې کلک شوي او د ګناهونو نمځان وساتلو او چې مصیبت راغی پاغه کې صبر کول او د الله نه یره کول وتتقوا تاسو د الله نه ویریدئ نو دا دو شرایط چې پتا سو کې راغله یو صبر بل تقوا لا یضرکم دی بیا اچره ضرر تاسو نشي رسوله کیدهم چل د شی ان معمولی غونډه شي ان الله یقینا الله تعالی بما په هغه عملونو یعملون چې دوی محیط ګره کوون کینه یعنی الله رب العالمین فرمایي کچرته پتا سو کې مؤمنانو صبر راغه تقوا راغله نو دا کافر که څومره پلانونه جوړي خو تاسو ته بیا ضرر نشي در رسوله زکه چې پچا کې صبر راغه تقوا راغله د دې سره به الله رب العالمین مدد راشي واذ غدوت او کله چې وترتا په وخت د سحر کې من اهلک د خپل اهل چې د عائشه رضی الله عنها خواوا تبوئ المؤمنین تیارول تا مؤمنان لرا مقاعد للقتال ازید کې نستلو د پاره د قتال جنگ دا واقعه د احد و ذکر کوي چې دا په دریم کال د هجرت باندې راغلی و په 12 شوال باندې دا هغه ذکر کوي چې د عائشه رضی الله عنها د کوټې نه نبی صلی الله علیه وسلم وته او لاړو وقت د سحر د مؤمنانو د پاره د قتال زګونه تیارول مورچی او مؤمنان
کینول چې په داسې مواضع باندې به تاسو کینی اوږده واقعه ده. والله الله تعالی سمیع اوریدونکې ذات علیم او پوهه ذات دی. سمع د الله صفت دی کما یلیق بشانه او علم هم د الله رب العالمین صفت دی. دا اگر کدا صفت د اجسام دی خدای الله رب العالمین په باره کې موږ دا نشو ویل چې دا صفت د جسم دی، بلکې الله رب العالمین د پاره سمع ثابته ده کما یلیق بشانه. الله رب العالمین اوري، وس اوریدل د الله رب العالمین د الله د ذات په شان دي. دا هغه د شان سره چې څنګه اوریدل دی حق شان دي. د الله رب العالمین لیدل، د الله علم، د الله اراده، د الله حیات، د الله قدرت، د الله رحمت، دا د الله رب العالمین صفات دي او د الله رب العالمین د شان سره لایق مونږ په دې کې ګوتې نه وو. اذ همت طائفتان کله چې اراده وکړه هغه دوه ډلو منکم تاسو ان تفشلا چې تاسو کمزوري ښکارا کړي. والله الله تعالی ولیهما ولایت د الله رب العالمین د دې سره دی چې همت ولا ورکړو کنه د دې دوانو سره ولایت د الله رب العالمین. وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې وسپاري مؤمنان خلق، مؤمنان په الله باندې خلق ځان سپاري. استعمال الاسباب والاعتماد على رب الارباب. توکل سمانا چې اسباب به استعماله خو ځان په الله سپاري. ولقد نصركم الله او یقینا الله رب العالمین مدد کړي او تاسو سره به بدرن په بدر کې. به بدر سمانا فی بدرن وانتم اذلا او تاسو کمزوري وي، په داسې حال کې تاسو کمزوري وي لکه سانو 314. فاتقوا الله ويرګه د الله نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله. تاسو ګوره کله چې په انسان کې د شکر ماده رااله نو د الله رب العالمین مدد وسره ډیر راځي او د ناشکرۍ سره د الله رب العالمین نه لګي. که یو سړی وایي چې زما سره د الله رب العالمین مدد راشي، الله رب العالمین په ما باندې نعمت زیات کی، نو دی برا لګي د الله رب العالمین شکر به ډیر ادا کوي. اذ تقول للمؤمنین کله چې ویل تا مؤمنانو ته علی یکفیکم آیا نه ده کافی، الله رب آیا نه ده کافی تاسو د لپاره ایمدکم چې زیات کی تاسو لرا ربکم رب تاسو ب3000 پدری زرا من الملائکه د ملائکونه منزلینا په داسې حال کې چې دیو بنازلیدون کی وي، یا دا صفت د داسې ملائک چې هغه بنازلیدون کی. بلا ولنا ان تصبروا کچرتا تاسو صبر وکړو وتتقوا تقوا اختیار کړه وياتوکم وراب شتا من فورهم دا من وجهي د مخامخ تاسو نه هاذا دا چې دی یمددکم زیاد بکی تاسو لرا ربکم رب تاسو ب5000 په 15000 باندې من الملائکه د ملائکونه مسومین په داسې حال کې چې نشاندار به نخې د جنگ به لګولي زغری به چولی. وما جعله الله نه د ګرځول دی لره الله رب العالمین الا بشرا مگر زیره لکم تاسو د پاره ولتطمئن قلوبکم به او د دې د پاره چې تاسو زړونه مضبوط کی او مطمئن کی په دې باندې. ومن نصر نه د غلبا الا من عند الله مگر د الله تر طرفنا. العزیز الله چې زور ور او غالب ذات الحکیم او حکمت والا ذات دی. عزیز د خپل دوستانو له غالب کوي په هغه خلکو باندې چې دغه دشمنان دي. وس ليقطع طرفا وس الله رب العالمین مؤمنانو له بدر کې غلبه ولې ورکړه زکه ليقطع د دې لپاره چې کټ کې طرفا یا هلاکړي یو ډله من الذين دا کسانو کفروا چې کفر کړي دي او یکبتهم یا بذلیل کړي هغوی لرام فینقلبون بسواب وړي دی الخائبین نا امیدی کوونکی به واپس. ليس لك من الامر شيء وس ادخال الهی د لپاره د وهم چیران او نفي د شرک په تصرف جدا ټول کار به محمد رسول الله اینو نه الله دا ستا کار نه دی. الله دا الله رب العالمین دا مدد ما در سره کړی، دا غلبه ما در کړی، دا ټول کار چې کړی دا الله رب العالمین کړی دی. نو اے خلکو چرته د الله په توحید کې بل څوک شریک جوړ نه کړي. لیس لک نشته د استاد لپاره فل امن الامر د کارنا شیء شیء او یتوب علیهم او په معنا د چا سره دی؟ الہ سره دی یا الا سره دی یا په معنا د حتا سره دی. الا مگر یتوبا مهرباني وکړه علیهم پتا باندې یا حتر دی پوری چې مهرباني وکړه په دیو باندې
او يعذبهم یا عذاب ورکی دیوتا یا دا یاره دی امر لا نه دی راغلی وي یا دا امر د لاندې د داسې معنا ده ليس لك من الامر شيء او يعذبهم او نشته ليس لك من عذابهم یعنی ستاده پاره په دیو باندې دا نشته چې ته دیو له عذاب ورکی فانهم ظالمون پس یقینا دی ظالمان دي یعنی الله رب العالمین سره ټول اختیار دی الله رب العالمین چې تاسو له غلبه درکړه او دای در باندې اوجل نو دا د الله کار دی ګوره نفي د شرک په تصرف کوي چې ګوره ټول کار الله کړی دی نو الله رب العالمین فرمایي چې ليس لك من الامر شيء نشته د ستاده پاره س اختیار د یو کار نشي او س معمولی غونډه کې او یتوبه یا ته مهربانیو کې علیم په دیو باندې او يعذبهم یا تعذاب ورکی دیوته فانهم ظالمون پس یقینا دی ظالمان دي د عذاب ول ذکر کې چې دا مشرکین دي کنه الله وای دا ټول کارونه چې کړي دا ما کړي دي استاد لپاره په دې کې څه اختیار هغه نشته ولله یو خاص د الله لپاره ما فی السماوات وس ليس من دا اوس متعلق دی دغه لپاره ليس لك من الامر شيء استاد لپاره څه کار نشته ولی خاص د الله لپاره اختیار دی د ټولو کارونو ولله یو خاص د الله لپاره ما هغه څه دی فی السماوات اختیار د هغه څه دی چې پسمکه کې دی او پاسمانونو کې دی فی السماوات و ما فی الارض هغه څه چې پسمکه کې دی یغفر بخنه کوي لمن هغه چاته شاو چې غواړي او يعذب عذاب ور کوي من هغه چاته شاو چې غواړي والله والله تعالی غفور بخنه کوونکی ذات رحیم او مهرباني کوونکی ذات دی یا ایها الذین آمنو واسترغیب دی انفاق تا او نه دا د ضد دین چې هغه سود دی ای خلکو سود مخوري او شان نزول درې داري چې عامر ابن اوقیش رضی الله عنه دب ایمان نه راوړو اول چې با اوله کې د ایمان نه راوړو بیا چې دوی چې بیا برابر سود حرام شي ځکه اوس ایمان راوړو نو په اسلام کې خو سود حرامې دي نو دا آیت نازل شو چې مؤمنانو نیک کار کوي او د سودی معاملاتو نه ځان وساتئ او دا سود الله رب العالمین رابطه بند کړی دی دغه شانتي شراب هم رابطه بند کړی دی ډایرکټ ممنوع ان دي ګرځول ځکه د خلک په عادت نو یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې ایمان مراوړل دي لا تاکلوا مخری تاسو الربا سود لرا اضعافا دوچند مضاعفتن په دوچند کې دو سره دوچند په دوچند کې دو سره مخری دا دلته نفي متوجه د مقید او قید دوانو ته یعنی سود په دوچند کې دو باندې مخری سود په یو چند باندې هم مخری دا قید اتفاقی د احترازی نه دی د سینه د چې په دوچند باندې مخری او که خیر لګ خوري نو خیر دی نه سود خوړل حرام دي د سود او یا درجه دي او یو درجه دا لکه سوق چې د خپل مور سره د سود یو روپۍ خوراک د سیده لکه سړی چې د خپل مور سره زنا وکړي واتقوا الله ويرجى الله لعلكم تفلحون د دې لپاره تاسو کامیاب شئ اوله کې ایمان ذکر کوي رسته تقوا ګوره چې ته د سود نه بچ کیږي کنه د غلطو نظریاتو د غلطو عقاید او د غلطو کارونو نه بچ کیږي نو ګوره یو بدر پکې ایمانی کامل دویم بدر پکې تقوای نو چې ایمان او تقوا در پکې دوه راغله د الله د محرماتو نه د ځانو ساترو د الله په حکم باندې دراتګو کو نو ته به کامیاب شي واتقوا النار ويرګي د ورنا وسو تخويف او خروي ذکر کوي ګوره چې یو سړی حرام خوري کنه نو دا به د جهنم په اور باندې سوزي نو حرام مخره زکه دا سبب دی د پاره د دخول النار واتقوا النار ويرګي د ورنا التي هغه اور اعدت چې تیار کړی شوی دی لیل کافرین د پاره د کافرانو الله وی مؤمنانو ګوره حرام مخره جهنم ته بلار شي هغه جهنم چې الله د کافرو ته پاره تیار کړی دی خو ته په خپل ځان ورته ولي دې ته چرته لاړ نشي نو الله رب العالمین واس اسباب د کامیابی ذکر کوي واطيعوا الله تابعداري کوي د الله واطيعوا الرسول دا په مخ کې باندې عطف دی اطيعوا الله واطيعوا الرسول خدلته اطاعت او سر جدا نه ذکر کوي دا په مخ کې باندې عطف دی واطيعوا الله اطاعت الله کوي والرسول او د رسول لعلكم ترحمون د دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي یو سړی وي چې زه د کامیاب شم په ما باندې د الله رب العالمین د طرف رحم وکړي شي نو دا د الله او د الله د رسول د حکم منقاد شي داغه تابعدار دي شي
وسارعوا بشارت ورکي اخروی وسارعوا او جلتیو کوي الى مغفرت بخنتا من ربکم استاسو د رب د طرفنا یعنی هغه اعمال ته مخکواله او مسارعات کوي چې هغه سبب د پاره د مغفرت د الله رب العالمین په انسان ته مغفرت کوي په ډیرو کارونو باندې انسان ته الله رب العالمین مغفرت کوي او بخنه کوي هغه ته مخکواله او کوي وجنت او جنت هغه اعمال طرف ته منډه وایي چې هغه سبب د لپاره د دخول الجنت عرضها چې پلنواله د هغه جنت السماوات په اندازه د اسمانونو ول ارض د ازمکه دی یعنی دا وزمکه و اسمانونه چې راواخل نو دومره د جنت صرف پلنواله دی نو وګدواله به سمري دا خو ظاهره خبره ده چې لمبای چوړای چې دا هغه ډیر وی کم وی د لمباینا نو چې د دې چوړای د دې پلنواله هغه دومره ډیر دی نو د دې لمبای به سمره سیوای د جنت الله رب العالمین د جنت یو ډیر پراخه کور جوړ کړی دی او دا به ډکیږي نه الله رب العالمین به ور بیا نور خلق پیدا کی او هغه به پکې واچي نو د جنت به بیا ډک شي الله سبحانه و تعالی دې ورته مونږ بوزي او عدت چې تیار کړی شوی دی للمتقین د پاره د متقینانو دا دلیل دی په دې خبره باندې چې جنت او جهنم د مخکې نه پیدا دي او وس هم تیار دي او دا به اوس تعریف ذکر کوي د متقین سوق دي جنت والا خلق سوق دي الذين متقین کسان دي ينفقون چې خرچ کوي خپل مالونو لرا فی السراء په پراخی کې والضراء او په تکالیفو کې والکاظمین الغیظ او خړون کې دي خپل غصې لرا والعافین عن الناس او معفی کون کې دي عفو کون کې دي خلقو دا عفو څه ته ویل کېږي یو سړی دی هغه غلط کارو کې ته مکمل مخ ته واړې بس هغه ته دا خبره وریاد هم نه کې دې ته عفو وي دا د مؤمنانو صفت والله الله تعالی يحب المحسنين من كيد محسنين سرا احسان کوونکو سرا نو دا سو کارونه دي دا د مؤمنانو د متقینو دي والذین کسان اذا فعلوا فاحشه متقینو کې فریق ثانی ادنا متقین کم دي د دینه به ګناهونه کیږي والذین کسان دي متقین اذا فعلوا کله چوکي فاحشه یو به حیا کار او ظلم یا ظلم زیاته او کې انفسهم په خپل ځانونو باندې ذکر الله ورته یاد شي فاستغفروا لذنوبهم نو بس بخنه غواړي دوی د خپل ګناهونو د پاره ګوره د مؤمنانو نه متقینانو نه متقی واځي دي نه ویل کېږي چې صرف نیکی بکې او بد کارونه به نه کېږي الله وی بد د متقین به بد کارونه کېږي فاحشه به کېږي ظلم به کېږي خدای به سکی چې کله هم د الله رب العالمین رایات شو ډایرک به توبه وباسي متقی به ګناه کوي خو ګناه په ګناه باندې استمرار او همیشواله بنه کوي په متقی باندې به داسې حال راځي چې د به فاحشه وکي د به ظلم وکي او چې الله ورته رایات شي لکه څومره غټ جرم مې وکړ د الله رب العالمین نافرمانی مې وکړه ظلم مې وکړ راځه ډایرک الله رب العالمین ته توبه وباسه نو فاستغفروا لذنوبهم نو دیو بخنه غواړي د خپل ګناهونو لپاره ومن يغفر الذنوب الا الله او سوق دی وس الله رب العالمین وی ومن يغفر سوق دی چې بخنه بو کې ذنوب د ګناهونو الا الله سوا د الله نه ولم يسروا او دیو همیشواله نه کوي علامه په هغه سبب فعلوا چې دیو کوي وهم يعلمون په داسې حال کې دیو کوي الله وی چې ګوره متقین نه بګناهونه کیږي الله ته به توبه وباسي خو په ګناه باندې به همیشواله نه کوي او ګناه باندې به همیشواله داده چې ګناه کې او توبه ته نه وباسي او چې ګناه در نه وشي او سم د توبه وباسي نو الله رب العالمین د انسان بخي او دا بیا په دې کې نه راځي چې د په ګناهونو باندې همیشواله کوي ذکر د جهنميانو په باره کې راځي چې دیو په وکانو یسرون علی الحنث العظیم دیو په غټ ګناه باندې او په غټ جرم باندې به همیشواله کوي نو مؤمنان متقیان دا به په غټو ګناهونو باندې او همیشواله بنه کې بیا به دا ګناه نه کوي بلکې د ګناه نه چې کله توبه وباسي نو ځان به ساتي اولئک جزاؤهم اولئک دا کسان چې جزاؤهم بدله د دیو مغفرة بخنه ده من ربهم طرف د رب د دیونه وجناتون جنتون به تجری من تحت الانهار تجری چې بهږي به من تحت الانهار نهرونه خالدین همیشه به فیا باغيږي ونعم اجر العاملین او ډیره خبر لره د پاره دا عمل کوونکو
د هغه خلکو د لپاره چې څوک نیک اعمال کوي. نو الله رب العالمین د متقینو صفات ذکر کړل، اوس تخویف دنیوي ورکي او تسلی د نبی علی السلام ته. قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلکم مخکستاسنا سنن عذابنا او امتنا فسیرو نو پسو ګرځي فی الارض پزمکه فانظروا نو پسو ګورئ کیف کان پسرنګ وو عاقبۃ للمکذبین عاقبۃ المکذبین عاقبت انجام عذاب حال د چا د مکذبینو چا چې د توحید تکذیب کړي داغي څنګه حال دی. قران مطالعه کا واقعات واوره قران څنګه واقعات ذکر کړي. څوک چې د پیغمبر تکذیب کوي نو تمخه پکېګا دنه مخکې څخه خلک تیر شوی دي د پیغمبرانو د عذابونو د شریعتونو د امتونو نه مخکې څخه خلک تیر شوی دي هغه به د پیغمبرانو تکذیب کوو او خلک تیر شوی دي شریعتونه تیر شوی دي عذابونه پر غلي هغه تیر شوی دي مخکې ډیر امتونه تیر شوی دي هغه د خپل پیغمبرانو تکذیب کړي دا هغه سره څه شوی دي نو دا خلک ستا تکذیب کوي نو ته مخه پکې غضب سره دقه سي چلو کما